چې څوک د باندې جادو کوي یا تعویذونه کوي هغه به څنګه معلومي. دغه طریقه ته نن خیم ډیره بهتره او نایاب طریقه ده. که وایي چې معلوم شي راته پته ولګي دا څوک دی، خپلوانو کې دی، پردو کې دی، اکثر خلک داسې راشي مونږ تپوس کې مونږ ته وښایه یا دا که څوک دی څوک نه دی. نو که زه ورته یو کس وښیم مطلب دا ما فلانکې کړي نو هغه سبا هغه کس نه بل کس نو بیا هم دروغجن کېدی شم زه په خپله خبره کې. بهرحال کوم عمل له خیم دا انسان په خپلو سترګو باندې ویني، په دې کې دروغ نه وي، نه ته څوک وایي، نه د هغې په خپلو سترګو باندې کتلي. او چې په خپلو سترګو باندې انسان کوم شي وګوري هغه دروغ کېدی نه شي. ثبوت دپاره ته بله طریقه هم ښیم. شمع به راواخلې، شمع چې شمع بله شي هغه اور ته داسې ګور لکه دا شمع بله ده، کندې اور چې کومه شغله راخېږي هغې ته ګوره، تا ته به بلکل په آی کې ښکاري. خو چې کوم وخت ښکاري که نه تا ته په سترګو ښکاره شي هغه وخت کې ته موبایل راواخلو هغې نه ویډیو شروع کړه، نو هغه ویډیو کې به هغه کس هم راځي. پوه شو جي. انشاءالله دغه عملو کې بهترین عمل دی، زبردست عمل دی چې څوک د باندې تعویذونه کوي، څوک د باندې جادو کوي، بلکل به پته لګي چې دا څوک دی، کوم وخت نه باندې جادو کوي، څنګه را باندې کوي، هر څه پته ورته لګي. هغې لپاره اول چې کوم دی اجازت دپاره 200 بار درود شریف ویل دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تحفه په پیش کې زما طرف نه دا زما اجازت دی، هر هغه کس کم کس درود شریف تحفه پیش کړه اجازت دی. روا بخلی شمع مومبتی چې ورته آب راواخلي په هغې باندې به اول آخر 41 بار درود ویلی او 913 بار یا بصیرو یا سمیعو دا ویلی، یا سمیعو یا بصیرو یا بصیرو یا سمیعو چې مخکې وروسته مسله نه کې خدا ویلی پې شمع ته به ګوري او دا به لګېدلي او دا تصور کوي چې خدای ما باندې چا څه کړي، ما باندې کوم وخت نه چا څه کړي، سره باندې کوي تعویذونه کړي، څه کړي، چرته ایښي دي. دا عمل شروع کړي، خو دې نه مخکې به سره دومره کوي چې 11 دن به روزانه 200 بار درود شریف ځان دپاره وایي او 200 بار به زما دپاره شریف کوي. اول به 11 دن درود وایي، هغې نه پس به دا عمل کوي، هله به دا فایده کوي.